چې نثار په دې سیاست کوي. ای قومه ما تاسو سره وعده کړې وه چې زه به په قومي ایشو باندې په اسمبلو کې نه شاته راځم. د ګوسلۍ په بندېدو په مسله ما کوېسچن هم جمع کړی دی او ما په اډجرمنټ موشن هم جمع کړی دی. خو ځکه دلته راووتم میدان ته، ځکه په احتجاج منظور شوم چې نن 8مه میاشت ده، خو زما هغه کوېسچن په فلور باندې څوک نه راوړي چې زه پې بحث وکړم او زه پې خبره وکړم په خپل معاشیت باندې. هغه دې خلکو خوندي ساتلی دی، دغه اختیار د هغې خلکو سره دی. نو زه مجبور شوم قومه تاسو له رالم او په تاسو باندې ګرځم چې ما ستاسو حق ادا کړی دی. په اسمبلی کې ما حق ادا کړی دی. ما د پښتنو او د دې خپلو ایکس فاټا او د دې مومندو یو مسله داسې نه ده پرېښې چې ما په اسمبلی کې په هغې خبره نه ده کړې. تاسو به زما تقریرونه مو اورېدلي او داسې مسله مې نه ده پرېښې چې په ریکارډ مې د سرکار نه ده راوستې. زه په قومي مسلو باندې سیاست بالکل نه کوم. زه په شهیدانو سیاست نه کوم. خو هسې قومه تاسو نه یو تپوس کوم، تاسو راته ووایئ دا نورې قبایلي سیمې چې د باجوړ نه واله تر د چین د بارډره پورې د باجوړ د ایمېمډي ګاډی تلی شي که نه شي تلی، ستا د ایمېمډي ګاډی چې تجارت پې زما د هغه غریب سړي روان دی، روزګار د هغه چوله پې روانه ده، ته ناوګی ته تلی شي؟ ولې زه د دې قبایلي سیمې حصه نه یم؟ موږ چېرته دا تپوس کړی دی؟ دا ولې ما سره داسې کېږي؟ زه نه پوهېږم چې دا مومن قوم څومره بدبخته قوم دی. دوی کومه هغه عظیمه ګناه کړې ده چې ریاست د دوی ټولې مسلې دوی ته د ریاست جوړوي. یو طرف ته را باندې 400 پېښور په برید را روان دی، بل طرف ته را باندې باجوړ را روان دی. ما ورته هغه ورځ هم ویلي وو چې دا ټول را روان یې نو ما ته یو لار وښیه چې زه کوم خوا لاړ شم، چې زه کوم خوا لاړ شم. زه مومن قوم په دې وطن کې نه وم میشته، زه مومن قوم په دې وطن کې نه یم آباد. عزیزانو، ریاست موږ سره څنګه چې کبیره جي ویلې د مورنۍ مور سلوک روان کړی دی، په هره توګه یې روان کړی دی. عزیزانو، بله ورځ تاسو ولیدل چې په ایکاغون کې د خپې کېښودو ځای نه و. زما دا ټول مشران تلي وو، هلته ولاړو او بله ورځ په های کورټ کې ولاړو ما. نو زما ډي سي صاحب راغی، نو ما ته لطیف لالا وایي نثاره وایي دا پېژنې؟ مالا چې دا پېژنم، خو مال په ما یې بله لوبه وکړه. ویل په تا یې څه وکړو؟ مال زما یې داسې تاریخ جوړ کړو، زما د مومندو ډېر ښایسته د غذاګانو تاریخ و. مال یې داسې تاریخ جوړ کړو چې باقي ژوند کې صفا کوم هم نه صفا کړي، ځکه چې زما مشران یې ورته ودرول او هغه ته یې ویل ته ستون شه. پښتانه مېلمه ته وایي مه ستنېږه او ته وایي ته ستون شه. مال یې داسې تاریخ جوړ کړی دی، مال ډېر ښه یې پېژنم دا سړی. زما ډي صاحب ما پسې مشوره کړې ده، وایي نثار مومن ډیم بندوي چې دا جوړ نه شي. زه ته هم بړلې وچوه مومن ډیم کې زما بچي له روزګار ورکه بندو مې نه، مزدوري ورکه، مزدوري هغې له هم پنجابی راځي. په مومن ډیم کې د روزګار دومره غټه مسله ده زما چې ما ورته ویل بریګیډیر صاحب، امتیاز صاحب ته مې ویلې مال ما ته نن پته ولګېده، زه خو خپل ملا صاحب غر کړم. ویل څنګه؟ مال زه یې اوسه پورې حلالولم. ویل چې دا د اسلام دی او دا د کوپر دی او پیتویل وګولي. مال نن راته پته ولګېد چې مونځ هم خوارله نه ورځي. هغه حیران شو، ویل څنګه نه ورځي؟ مال که مونځ ورتلی نو نن به په مومن ډیم په جومات کې پنجابی ملا نه وی، پښتون ملا به پکې وی، پښتون ملا به پکې وی. هلته پنجابی ملا هم پنجابی راوستی دی. 2,000 مزدوران پکې لګي، 2,000. زه د هغې روزګار نه ایستلی، زه د هغې روزګار خبره کوم. نو ما پسې بیا دا د ریاست ادارې مشوره کي، وایي نثار د مومن ډیم بندوي، وایي نثار چې دی د ګوسکړی لار غواړي، نو وایي دا چې دی دلته دا ښه کار نه کوي. نثار چې دی د خپل بچي تعلیم غواړي. یوه سره کېناستم یو ورځ ما ته وایي روزګار ورکوم. نو ما ورته ویل چې روزګار ورکې نو زما تجویز دی، ما له مومندو له خدای پاک دومره مادانیات راکړي،
ماله تجربه راکه سکل راکه ماته کار وښیه چې د دې کاڼو نه هیرې جوړې کړم او په بهر دنیا بیا خرڅې کړم نو ماته وایي چې نه قومه ماته څه وایي وایي زه خو سوچ کومه چې چیلی ورکړم نو ما پسې بیا د بره نه اعلان وشي وایي مومن قام لوزې ولېږئ نو قومه چې مومن قام لوزې راشي نو دا بچی به ورپسې ځي او که دا سپینګیری به ورپسې ځي او دلته زما ناست د سیاسي ملګرو او په شمول د کبیر حاجي دا ټول عمر چغې ووایي هېڅ دې نه جوړېږي هېڅ دې نه جوړېږي ته به راپاسې ته به د خپل حق تپوس کې زمونږ دا خبره کوو چې کم سړی ګناهګار دی سزا وله ورکه عدالت به وله سزا ورکي خو ښکاره یې که دلته زما سره باچا صاحب ناست دی 9 کاله مې وایي د زوی وشو ورک شو تا ملاقات هم نشته زما خویندې زما رونو ته دغه چنګلې په کورونو کې ناست دي که ما ته دا معلومه شي چې مړ دی نو هغه عجزه خو به بل چاله ورکړم زه نه پوهېږم چې ما کوم هغه ګناه کړې ده چې ما ته څوک خپله ګناه نه ښیي چې تا دا ګناه کړې ده نن قوم ویښ دی نن به قوم دا تپوس کوي چې زما ګناه څه ده ما ته خپله ګناه وښیه او که ریاسته ګناه راته نه ښې نو بیا ته د بنګال او د مشرقي پاکستان او د مغربي پاکستان ته جوړې زه ته نه جوړم دغسې د په مشرقي پاکستان کې هم خلکو ته د خپل منډیټ هغه نه ورکاو دلته د پښتنو د اواز د غیبولو دپاره ته خپل حرکتونه کوي عزیزانو زه دا ویمه په جا سره دا خبره کوم موږ باندې خلک مختلف اوازونه اوچتوي وایي نثار دلې دا کول سیاسي ګوندونو دا ما سره چې ناست دي دوی دا نظام دغه کو دا یې کو نو ما خو ته دا نه ویلي ما خو نظام غوښتی و ما ورته دا ویلي چې ته ماله خاصدار کاکا ډي سپي که چا په دې کاته نه پوهېږي ما خو ته ویلي و ماله تجربه کار سړی راولېږه چې هغه زما دا سیستم روان شي پورې 3 کاله وشو ما ته یو ډیولپمنټل کار یو بلډینګ جوړ نه کړو چې زه وایم بلډینګ جوړ کړه په کاغذ کې جمع خرچ چې ولیکي بله ورځ تاسو خبر یې اخبار کې مې وکتل وایي په مومندو کې 45 اربو روپو پراجکټ روان دی تاسو خدای ما ته ووایئ چېرته کار شته نو چې کار نشته نو دا 45 اربه روپۍ کوم ځای کې چلیږي ځه چېرته لاړې عزیزانو چې تپوس وکړو چې دا ولې نه کې وایي دلته کاغذات مال نشته نو دا خو ډېره سیده ساده اسانه خبره ده تا چې دا غلنی جوړوله نو دې کې کاغذات مال و تا چې دا محمدګټ کیمپ جوړو دې کې و چې ستا ضرورت نو بیا خو ټیک ده خو چې نن زما ضرورت دی زما ته د فایده ده نو بیا کاغذات مال نشته زما رونو دا خبرې نورې په دې نه کېږي دا خبرې نورې په سوالونو نه کېږي موږ ډېر سوالونه وکړو موږ ډېرې چغې ووالې موږ به راوځو موږ به راپاسو زما عزیزانو زه یو خبرې وضاحت بل کوم زما ډېر بد قسمت دی ډېر زیات بد قسمت مې دی چې زه د قوم لپاره کم کار شروع کړم نو ډېرونه زما اواز اوچت کړي وایي دا سیاست کوي په خدای تعالی که سیاست کوم ګنې زه تاسو ته یو خبره کوم ما سره چې دلته څومره سیاسي ملګري دي ودې ښیي ما له خدای پاک په اسلام آباد کې هم جایداد راکړی دی او ما له خدای لندن کې هم راکړی زما خپل 3 وروڼه نور دواړه په لندن کې اوسېږي نو زه ولې لندن ته نه ځم زه ځم راځم زما کور دی ولې لاړ نه شم او ولې دا ښایسته ژوند تېر نه کړم چې زه دا ایمنیتوب او ایمپیتوب دی دپاره کوم چې بیا پکې ډبل سیټر ته وخېږم او بیا پکې چې دی نو ټیکې واخلم او بیا پکې ځان له غرونه والم نو زه به لاړ شم لندن کې به کښېنم ما له خو خدای راکړې ده زه د سیاست په شکل نه کوم قومه زړه مې دردېږي چې د نړۍ په دې قوم کې د نړۍ په دې خلکو کې زه هم یو انسان یم ولې ما له ژوند نه راکړي ولې ما ته د ژوند لارې بندې ولې ما ته د ژوند تکلیفونه راکې ولې زما معاشیت باندې ډاکا چې ولې زما په مادانیاتو باندې ډاکا چې تاسو زما د مومندو لیزونه راوالی عزیزانو دلته یو ملګري خبره وکړه زما په هر لیز کې شاته یو برګیډیر او د یو کرنل حصه ده دا زما د قوم مال دی او که دا زما د هغه چې حکومت له تنخوا ورکوي وي چې ته لاړ شه دا باډر وساته نو هغه دلته زما د مادانیاتو ته وسایلو ته په سترګو نه
نو بیا زما په شان یو کاکا راپاسي زما ماما ته وایي راځه وایي تا دا شی ته مخکې شه او دا شاته به یې زه یم بل ورځ مې یو تپوس وکړو یو لیز را روانو ډېر زیات وروستو زموږ نه زما لیز ما یو اپلای کړی و نو هغه لا نه راځي زه یم سوال درته والله که وکړم که نه راولې مې راوله خو نو ما ورته ویل چې دا لیز څنګه راغی وایي چې دې پسې شاته ماماګان دي په یو 3 ورځې کې یو لیز کول ماماګان دا ټولې خبرې به کومه زما او ستا وطن ګرو شو ګرو زما او ستا وطن ګاڼه شو او د ګاڼه دپاره به راپاسې خپل بچي له به د خپل مقام خبره کې عزیزانو اوس به پښتو کوو اوس به دا ټولې خبرې په راوتو کوو